الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. صدق الله العظيم. الف لام میم. خدای عالم دے پا معنا د دې حروفو پا مراد خپل باندې د دې نه د الله څه مراد دی نو په دې الله عالم دی. ذالک الکتاب دا هغه عظیم الشان کتاب دی لا ریب فیه کہ دا دے پا حقانیت کے حس شک شبہ نشتا من جانب اللہ کے دو کے حس شک شبہ نشتا. ہدل للمتقین ہدایت تے دا متقیانو دا پارا یا ہدایت کون کے دے متقیانو دا پارا. ہدایت مانا لار خودنا نو لار خودن کے دے دا کتاب چاہتا لار خودن کے دے متقین للمتقین متقیان ہوتا متقیان دا اللہ نے یرید ان کی. دا تقوی ستوئی پا متقین لفظ کے تقوی دا نو تقوی پا لغت کے زان ساتلو تا ویلی شی او دا شریعت پا جبا کے دا ہر اغا سیز نزان بچ کے دلو تا وی کم سیزو چی دا آخرت پا لحاظ باندے نقصانی وی کا عقیدہ وی کا اخلاق وی کا اقوال وی کا افعال وی کا احوال وی. کم سیز چی دا آخرت دا پارا ضرری و نقصانی وی دا اغی سیز نزان بچ کے دلو تا تقوی وی. دے کہ سوال دا دے چی متقیانو تا خو مخکن ہدایت حاصل لے نو دا دوی پا بارکے چی دا کتاب ہدایت کون کے دے نو دا ہدایت و تا ضرورت پاتے شو اگوی تا خو مخکن ہدایت شوی دے. نو طالبان دے تا تحصیل دا حاصل وی یعنی دا یو حاصل شوی سیزو حاصل اول. دا دے جواب دا دے چی دا ہدایت درجی دی او دا غی بیان سورت فاتحہ کے مخ کے شوی دے. نو قرآن مجید ہدایت کئی مطلب دا چی یو مخصوص ہدایت چی دا آخرت دا نجات ذریعہ گرزے گی اگا دا متقیانو برخا دا ہدایت اگا مخصوص درجہ چی دا آخرت دا نجات ذریعہ جوڑے گی اگا متقیانو دا پارا دے. نو دے کہ ہدایت خاصہ ذکر شلا دا متقیانو پا کی تخصیص شو. دارنگ دا تقوی مختلف درجی دی.
یو ادنا درجه د تقوا دا ده چې بنده د شرک او د کفر نه توبهګار شي او په اسلام کې داخل شي، گناهونه کوي یا نه کوي، د ګناه نه پرهیز کوي یا نه کوي، خو د شرک او کفر نه ځان بچ کو اسلام کې داخل شو، دا ادنا درجه د تقوا ده. نو د همیشه عذاب نه دی بچ شو. دویمه درجه د تقوا دا ده چې انسان خپل ځان د شرک او کفر نه بچ کړی دی، خو د غټو غټو ګناهونو نه هم ځان بچ کړی دی، او په وړو ګناهونو باندې همیشه والی نه هم ځان بچ کړی دی. نو د شریعت په اصطلاح کې چې د تقوا لفظ ذکر شي عموما دقه دویمه درجه نه مراد ده. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د حضرت ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ نه د تقوا د حقیقت تپوس کړی دی. نو ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ وتویل امیر المؤمنین چې ته د ازغونه ډکه لار باندې تلی، هغه ویل او تلی ما. ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ وتویل امیر المؤمنین دغه وخت کې بیا ستاسو طریقې چې د ازغیدار لاره کې رواني وی، دغه وخت کې دا جامع ځان پورې را جوخت کم را غونډې کم چې اسنه چې تغنو کې مې جامع انخلی. نو دا غنې چې تیری وي او مضبوطې وي نو چې جامه کې خلی جامه خرابی، جامه شلی. نو ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ وتویل امیر المؤمنین بس دقه ته تقوا وي چې د ازغیداره کې لاره کې روانې او جامع ځان ته را جوختې کې چې غنې ونه وي. یعنی غیر چاپیره دنیا د ګناهونو د ازغونه ډکه ده، ته پکې خپل لباس د تقوا داسې را جوخ کې چې د ګناه نه ځان بچ کې، دې ته تقوا وي. د الله د نافرمانۍ نه د بچ کېدو د پاره خپل پوره همت او طاقت خرچ کړي. مولانا محمد ادریس کاندهلوی رحمت الله علیه هغه وی تقوا څه ته وی؟ وی په کوم ځای کې چې الله درته د حاضرېدو حکم کړی دی هغه ځای کې غیر حاضر نشي، او کوم ځای نه چې الله منع کړی چې دغلته مه ورځه هغه ځای کې د حاضري ونه لګېږي، دې ته تقوا وی. نو دریمه درجه د تقوا دا ده چې بنده د خپل زړه د هر هغې څیز نه محفوظ کی چې هغه څیز د انسان د الله نه غافله کوي. کم څیز چې انسان د الله نه غافله کوي د هغې څیز نه د خپل زړه محفوظ کی، دې ته تقوا وایي. دا درې درجې شولې. اوس دې ځای کې هدل للمتقین مطلب دا شو چې کم خلق د تقوا په اوله درجه باندې دي، شرک او کفر نه ځان بچ کړی دی، نو د دې نورو درجو د رسایې دپاره دا کتاب هغه دپاره هدایت دی. چې ده خو یو ادنا درجه د هدایت، یو ادنا درجه د تقوا یې اغشتې ده، نو دا قرآن دې متقي ته مخکې د ترقې لار ښیي چې په دې تقوا کې به نور څنګه مخکې شي. هدایت ورته کوي د تقوا، هدل للمتقین. او بعض عالمان دا وایي چې د تقوا نه مراد معنا لغوي ده، او مراد د دې نه مطلق خوف او د ضرر د څیزونو نه ځان بچ کول دي. نو مطلب دا شو چې د چا په زړه کې د ضرر د څیزونو نه د بچ کېدلو جذبه او شوق موجود وي، نو هغه دپاره دا کتاب لاره ښودونکی دی چې د ضرر د څیزونو نه بچ کړي.
هدى للمتقین. اوس دې ځای کې خدای پاک وفرمایل چې هدى للمتقین، دا کتاب ہدایت کوونکی دی متقیانو دپاره. او په دې سورت بقره کې 185 نمبر آیات کې الله فرمائی شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، د رمضان میاش هغه مبارکه میاش ده چې دې کې قرآن نازل شوی دی. قرآن څنګه کتاب دی؟ هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. نو دی آیات کې الله فرمای چې دا قرآن هدى للناس د ټولو خلکو دپاره هدایت کوونکی دی. او د حق او د باطل په منځ کې فرق کوونکی والفرقان. نو د سورت بقره اول کې الله فرمای هدى للمتقین، بس یوازې د متقیانو دپاره هدایت کوونکی دی. هم دې سورت بقره کې هدى للناس د ټولو خلکو دپاره هدایت کوونکی دی. نو دې دوو آیاتونو کې بظاهر تعارض ښکاري. نو د دې جواب دا دی چې په عربی ژبه کې د هدایت دو معنی دي، یو ایصال الی المطلوب او دویم اراءة الطریق. یا الدلالة الی الطریق الموصل. پښتو کې د دې یو مثال دی. فرض که یو ناشنا سړی راغی د 400 نه دی او تا ته وایي چې د 400 د اسپتال کم ځای کې دی، نو ته ورته په دې لار داسې لاړ شه، ښي طرف ته تو شه، لږ مخکې چې لاړ شي بیا 2 لارې لاړ شي راشي نو ته ګس طرف ته تو شه، او بیا داسې مخکې لاړ شه نو یو چوک به راشي، یو چوک سره لږ دې خوا چې وګورې نو د 400 اسپتال دی. دې ته وایي اراءة الطریق، لارا خودنا، یا الدلالت الی الطریق الموصل، رهنمائی کول د هغې لار چې هغه لار رسول کوي منزل مقصود ته. بیا د دې سړي خپله خوښه چې په دې لار اسپتال ته ځان رسوي او که نه رسوي، ځي یا نه ځي، خو تا نه یې تپوس وکړو تا لار وښوله. او دویم سړی تپوس کوي چې د 400 د اسپتال ته کومه لار ده، او تا سره ګاډی تا ورته راځه کښېنه، په ګاډي دې کښېنو او لږ ساعت پس د اسپتال په منځ کې بریک ولګو چې دا اسپتال دی اوس چې تر چا سره کاري راورسېدی. دې ته وایي ایصال الی المطلوب، منزل مقصود ته رسول. نو دا د هدایت دو معنی شولې. نو قرآن مجید مقصد ته د رسیدو دپاره رهنمایي خو عامو خلکو ته کوي، هدى للناس، ټولو خلکو ته لار ښیي چې منزل مقصود ته که ځې نو دا لار ده. البته مقصد ته رسیدل د دې قرآن په ذریعه باندې صرف متقیانو ته حاصلیږي، هدى للمتقین. نو هدى للناس دا معنا شو چې دا قرآن رهنمایي کوي، او هدى للمتقین دا معنا شو چې متقیانو لره مقصد ته رسوي. نو د دواړو مطلب جدا جدا شو، تعارض را نغی. او دویم جواب د دې دا دی چې قرآن پاک عامو خلکو دپاره هدایت دی، خو فایده ترې نه متقیان اخلي. هدى للناس ټولو خلکو دپاره دا هدایت دی، خو فایده ترې ټول نه اخلي، متقیان ترې فایده اخلي، ځکه وایي هدى للمتقین. وی د دې مثال داسې دی لکه یو سړی بل ته وایي چې یو ګلاس پی د غوا، پکې یو 2 قاشوغې د غوا غوړي، یو پکې د چرګې ګی واچوه، او یو 2 قاشوغې پکې شات واچو، په جوسر یې حل کا، او یو ګلاس روزانه څکه، دې کې ډېر طاقت دی.
واقعي دې سيزونو کې طاقت شته، خو که یو بنده داسې وي چې هغه سینه خرابه ده او ټوخ ټوخ یې ټوله ورځ شروع کړي دي او دا پی او هګۍ او شات دا یې دله ورکړله، نو دی به په طاقت کې شي که سینه به یې نور هم خرابه شي. نو دا خوراک چې دی دا خو د طاقت دی، خو چې کم بدن سمي نو هغه له طاقت ورکوي، چې کم بدن سم نه دی نو هغه له طاقت نه ورکوي. نو قرآن هدل للناس دی، خو فایده هغه چاله ورکوي چې چا کې صلاحیت وي، متقي وي، نو هغه ترې نه فایده اخلي. او دریم جواب دا دی چې یو عزتمن انسان وي، نو دا عرب ورته وایي اعزک الله واکرمک، الله دې عزتمن کا. نو دی خو مخکې نه عزتمن دی، نو دی ورته بیا څه وایي چې عزتمن شي. د دې دا مطلب دی چې دا مخکې نه کوم عزت الله درکړی دا عزت خدای نورم زیات کا. نو هدل للمتقین دا معنا شوله چې دا قرآن مجید سبب دی د زیادت د هغې تقوا چې مخکې نه دی متقیانو ته حاصل دی. دا تقوا خو متقی ته مخکې نه حاصله ده، خو دا قرآن ولا دا تقوا نورم زیاتی، سبب د زیادت دی. هدل للمتقین، هدایت کون کې دی دا قرآن متقیانو ته. اوس د دې متقیانو الله صفت بیانوي، الذین یؤمنون بالغیب. دا متقیان هغه خلک دي یؤمنون بالغیب چې دوی ایمان وروړي په غیب باندې، غایبانه ایمان وروړي. ایمان څه ته وایي او غیب څیزونه څه دي؟ نو ایمان د زړه هغه باور او تصدیق ته وایي چې بنده په زړه کې باور وکړي، یقین وکړي. او دې سره خوا کې بل لفظ د اسلام. نو ایمان د زړه نه د یو څیز د تصدیق کولو ته وایي، او اسلام چې دی نو دا انقیاد ظاهري ته وایي. نو ایمان انقیاد باطنی دی، پټ په زړه کې تابعداري باور، او اسلام انقیاد ظاهري، ظاهري په اندامونو باندې تابعداري. نو د ایمان محل زړه دی او د اسلام محل زړه او د ظاهر اندامونه دي. خو شرعا ایمان بغیر د اسلام نه معتبر نه دی او اسلام بغیر د ایمان نه معتبر نه دی. یعنی الله او د الله د رسول صرف په زړه تصدیق کول شرعا تر هغه وخته معتبر نه دي تر څو چې په زبان دې ورسره تصدیق نه وي کړی. او په زبان باندې تصدیق کول تر هغه وخت معتبر نه دي تر څو چې په زړه دې یقین نه کړي، تصدیق دې نه کړي. نو خلاصه ده چې د لغت په اعتبار ایمان او اسلام جدا جدا څیزونه دي، او قرآن کې د دې فرق واضح بیان شوی دی. د باندې څه خلکو او راله مدینه منورې ته او بیا په پیغمبر علیه السلام باندې احسان کو چې موږ د باندې ایمان راوړی دی او زموږ به لږ خیال ساتي. نو الله پاک فرمائی قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم
قالت الاعراب باندې سیانو ویل آمنا من ایمان راوړی دی. قل لم تؤمنوا وتو فرمایه چې تاسو خو ایمان نه دی راوړی ولکن قولوا اسلمنا لیکن تاسو ووایه چې من ظاهري تابعداري کړې ده. ولما يدخل الايمان في قلوبكم لا تر اوسه پورې ستاسو په زړونو کې ایمان داخل شوی نه دی. نو تش په خولې ایمان کې د زړه باور دی نشته، نو دا ظاهري تابعداري دی ته اسلام وی. اسلمنا اوایا آمنا ویلو کې غلطیږي ځکه په زړه دی باور نشته. نو چې دا په زړه کې یقین نه او په خولې ایمان کوي دی ته منافق وی. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار بیشک منافقان با د دوزخ په هغې لاندې طبقه کې وي. تش په خولې چې ایمان وي او دننه زړه کې یقین نه نو دا ایماندار نه دي. آمنا بالله وی من الله باندې ایمان راوړی دی او الله وی وما هم بمؤمنین دا ایماندار نه دي. یؤمنون بالغیب متقیان هغه خلق دي چې ایمان راوړي په غیب باندې. اوس غیب څه شی دی؟ غیب هغه چیز ته ویل کېږي چې په نظر نه راځي او په حواسو باندې نه معلومیږي. حواس په غوږونو آواز نه اوري، په سترګو یې ویني نه، په پوزه بوی نه محسوسه، په ژبه شکل نشي کولی، خوږ تریخ یخ ګرم، لاس په وهلی نشي، اوار د که ناهموار. دا حواس. او په عقل باندې هم نه معلومیږي، بغیر دلیل نه په عقل هم نه معلومیږي. نو دې ته غیب وایي. نو جنت او دوزخ هم نم لیدلی دی او نم په غوږو باندې د جنت دوزخ آواز اورېدلی دی او نه په سترګو نه په پوزه نه په غوږو نه په لاسو خپو جنت دوزخ نه یو خبر دی. قبر کې ثواب دی او که عذاب دی نم دی لیدلی سو، خو الله او د الله رسول خبر را کړی دی چې قبر کې عذاب هم شته، قبر کې ثواب هم شته، د قیامت ورځ شته، پس د مرګه جمدون هم شته، جزا او سزا هم شته، پل صراط هم شته، جنت هم شته او دوزخ هم شته، او بیا د هغې صفتونه الله او رسول بیان کړي دي. نو موږ لیدلي نه دي خو په دې باندې ایمان راوړی دی، یقین هم کړی چې خدای او رسول رښتیا وایي چې دا ټول هر څه شته. دې ته ایمان بالغیب وایي. ایمان بالغیب دا مطلب چې کم څیزونه په عقل یا په حواسو څنګه معلومیږي او موږ په یقین کوو، نو چې الله او رسول الله ته کومې خبرې کړي دي او هغه په عقل او په حواسو نه معلومیږي، هغه داسې منو لکه چې په خپلو سترګو هم لیدلي دي. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي که د دې عالم غیب نه الله ټولې پردې لرې کړي او دا جنت او دوزخ ما ته ښکاره شي په خپلو سترګو وینم، زما ایمان کې به زیادت را نه شي، ځکه بغیر لیدلو ما داسې مضبوط منل کړي دي چې په خپلو سترګو وینم، نو څه زیات خو به نه شي. دا هر څه ما داسې منلي دي لکه چې په خپلو سترګو مې لیدلي دي، نو که په سترګو یې وینم نو څه چلو شو، زیادت به را نه شي. نو کم څیزونه چې پیغمبر علیه السلام موږ ته د دې دین په باره کې اجمالا راوړي هغه اجمالا منو، او کم چې تفصیلا راته ویلي دا به تفصیلا منو. نو دا د متقیانو صفت الله پاک بیان کر. عقیده، قول، عمل اب داسې اختیاري لکه چې دا ټول څیزونه د بنده په خپلو سترګو دي.
او کدا سيزونه چا په خپل سترګو ولیدل او وې منل نو دې ته ایمان بالغیب نه وي دې ته ایمان بالمشاهده وي او ایمان بالمشاهده معتبر نه دی دې ځنکدن وخت کې خو بنده دا فرشتې وویني نو دغه وخت کې خو دې خامخا مني خو چې مخکې نی منلې نو دغه وخت دا منل معتبر نه دي دې قبر ته چې بنده ورسیږي نو دې دا فرشتې وویني او تپوس پوښتنه ووري نو دغه ځای کې خو دې مني چې او منکر نکیر راله او ما نه دا تپوس او دا منل معتبر نه دي دا چې په دنیا کې تو منې چې او منکر نکیر راځي او تپوس کوي په پولیس رات باندې تیر شولې او دې منله دا خو بیا هر څوک مني دلته دنیا کې او منا یؤمنون بالغیب دوی ایمان روڑی پا غیب باندې دا دې آیات بل معنا دا کیږي چې دا متقیان ایمان لري په داسې حالت کې چې دوی د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه غایب وي او د پیغمبر علیه السلام د نبوت د معجزاتو مشاهده په خپل نی کړي او دې بیا منل کوي یؤمنون بالغیب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ شب معراج کی چې پیغمبر علیہ السلام د بیت الله نه بیت المقدس پورې سفر کړی دی پزمکا او بیا د بیت المقدس نه اسمانونو ته تشریف وړی دی د اسمانونو نه برا کم ځای پورې چې الله غوښتل الته رسول دی او واپس بیا راغلی جنت او دوزخ یې لیدلی دي نو په سباله پیغمبر علیه السلام د شب معراج بیان وکړ چې بیګا شپه کې ما داسې داسې څیزونه ولیدل وی ابو جهل راغی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو راشه که ناشنا خو داسې خبره کوي چې بیګا بیت المقدس ته تلم او اسمانونو ته ته به دا منې وی دغه وخت کې ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر علیہ السلام سره لا ملاقات نو کړي او د معراج د واقعې نه هغه خبر نو ابو جهل ورته وی چې داسې داسې خبرې کوي ته به دا منې نو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ته وی وی دا تا چې څنګه وویلو که چېرې داسې پیغمبر علیه السلام ویلي وي نو زما پې د اوس نه ایمان دی چې دا ارسي لیدلي دي لا پیغمبر علیه السلام نه تپوس نه دی کړی چې واقعي ته بېګا تللی او تا داسې داسې لیدي وی که دا ته کومه خبره کوې که دا پیغمبر علیه السلام فرمایلی وي زما پې ایمان دی ابو بکر صدیق دی یؤمنون بالغیب لا پیغمبر علیه السلام لیدلی نه دی خو تصدیق یې وکړو یو صحابی د پیغمبر علیہ السلام علیہ السلام یو اوخ یا اوخه واغشتله یو سړی نه خبره وشوله په دومره پیسې راکړه په دومره پیسې مې واغشت هغه یې در مې کړ ایجاب قبول شو خو دغه وخت نقد پیسې پیغمبر علیہ السلام سره نه وي نو سړي ته ما سره راځه چې پیسې درکړم ناغه سړی را روان دی پیغمبر علیه السلام ته نه مخکې دی او دې کې بل څوک رالل او دې سړي ته وایي چې دا په ما باندې په ما په پیغمبر علیه السلام خرڅ کړی دی وی موږ به زیاتې پیسې درکړو نو ناګانه سړی پیغمبر علیه السلام ته آواز کوي چې دا اوښ اخلې او که نه اخلې که نه اخلې چې زه په بل چا خرڅ کړم او ته ما خو د نه اخیستی دی وایي د چا مخکې دی اخیستی ګواه در سره شته ګوره په پیغمبر علیه السلام یې سودا خرڅه کړې ده چې وایي د نه مې اخیسته نه ورته وایي چې ګواه در سره شته د چا مخکې دی اخیستی دی نو هغه وخت کې خو څوک نو چې پیغمبر علیه السلام اخیستل کول نو صحابه کرام یې ولیدې وی ماله به څوک ګویي وکړي دا سړی وایي چې ګواه صحابي ورته وایي صاحب زه ګویي کوم نو پیغمبر علیه السلام ورته وایي چې ولې هغه ساعت ته وایې چې ته ماله ګویي کې نا ورته وایي ته موږ له د اسمان خبر راوړې
پس مکه باندې موږ له د اسمانونو خبر راکې موږ هغه منو. موږ خو اسمانونو کې تا سره نه یو، نه موږ هغه لیدلی دي، خو د اسمانونو خبرې چې ښکته ته راوړې ځمکه کې موږ ته بیان کړه موږ یې منو. نو که د ځمکې خبره ته وکړي چې اوښ ما اخیستی نو ولې زه به نه منم؟ داسې منم لکه چې ما په خپلو سترګو لیدي چې تا زما مخکې واخیسته. یؤمنون بالغیب، پیغمبر علیه السلام یې په دغه موقع لیدلی نه دی او ایمان لري. نو په دې کې فضیلت د هغه خلکو راځي چې د پیغمبر علیه السلام نه وروسته پیدا شوي دي. عبدالله ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حارث ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نه دی، تابعی دی. حارث ابن قیس وی عبداللہ ابن مسعود تا چې منګه ستاسو دا لویه مرتبه حسابو چې تاسو پیغمبر علیه السلام په خپلو سترګو لیدلی دی. تابعی صحابی ته وایي موږ ستاسو دا لویه مرتبه منو چې تاسو پیغمبر علیه السلام په خپلو سترګو لیدلی دی. نو عبدالله ابن مسعود ورته فرمایي موږ ستاسو دپاره د پیغمبر علیه السلام نه وروستو ستاسو ایمان راوړل لوی فضیلت حسابو، ځکه چې د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې د پیغمبر علیه السلام د رسالت او نبوت معامله خو ډېره واضحه وه، په هغوی ایمان راوړل اسانو. او تاسو پیغمبر علیه السلام نه دی لیدلی، معجزې هم نه دی لیدلو، ایمان هم پرې راوړی دی. او بیا قسم وخوړ، ویې فرمایل چې کومو خلکو د پیغمبر علیه السلام نه وروستو ایمان راوړی دی هغوی نه څوک افضل نشته. او بیا وی الف لام میم ذلک الکتاب تر مفلحون پورې وی. تفسیر ابن کثیر کې هم داسې روایات راغلی دي چې د هغې نه د هغې خلکو فضیلت معلومیږي چې د پیغمبر علیه السلام نه پس ایمان یې راوړی دی. نو دا فضیلت یو جزوی فضیلت دی، کامل او کلی فضیلت به هر حال صحابه کرامو ته حاصل دی چې په خپلو سترګې پیغمبر علیه السلام لیدلی. او دا معنی هم ده چې د الله نه یریدونکي متقیان په غیب باندې ایمان راوړي، یعنی که د مؤمنانو نه شا په شا وي نو هم داسې ایمان لري لکه چې مؤمنانو سره مخامخ ایمان لري. او د منافقانو په شان نه دي چې د مؤمنانو په مخ کې وایي چې آمنا، ایمان هم راوړی دی، خو چې مؤمنانو نه اړخته شي نو بیا د کفر اظهار کوي. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. نو د مؤمنانو حال دا دی که دوی د پیغمبر علیه السلام سره یو ځای وي هم مؤمنان، او که د پیغمبر علیه السلام او د مؤمنانو نه غایب وي نو هم مؤمنان. او د غیب یو معنا زړه، قلب، وی دا ځکه چې زړه م پټ دی نو بیا به معنا دا شي چې مؤمنان متقیان ایمان او یقین لري په زړه باندې، د زړه نه ایمان لري. د منافقانو په شان نه دي چې تش په خولې ایمان، یقولون بافواههم ما لیس فی قلوبهم. بهر حال راجح معنا د غیب اولنی ده. یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة، او منز قائمی، منز قائمی دا د متقیانو بل صفت دی. داسې نه وایي چې یفعلون الصلاة منزونه کوي، یصلون الصلاة، وایي ویقیمون الصلاة، منزونه قائمی. د مانځه چې کوم فرائض، واجبات، سنت، مستحبات دي د هغې پوره پوره لحاظ ساتي. د بدن پاکوالی، د جامې پاکوالی، د ځای پاکوالی او نور ضروري آداب د هغې خیال ساتي.
او دې سره باطنی خشوع او خضوع او ټول بدن اندامونه الله ته متوجه کول دې ته اقامت الصلاة وی او برابر منځونه کول دا نه چې یو منځ کوي او بل نه کوي او داسې ټونګو والا منځم نه وي عبدالله ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمائی اقامت الصلاة اتمام الرکوع والسجود والتلاوة والخشوع والإقبال عليها فيها دا منز اقامت دا دی چه رکوع سجدہ تلاوت خشوع اللہ تا توجہ پا مانزے کی پورا پورا اوشی دیتا توجہ ہوئی دیتا پورا منز قائم اول تانا چه نیت تڑلی وی ولاڑے ندا سے مخامخ دیوال تا گورے گورے ناگانا چت تم سترگے واڑے چت تا گورے رو گورے پوزا گرول شروع کے پوزا کے گتم وے ندا اقامت صلات نرے دا لری نه یو سړی چې ګوري نه به دا نه وایي چې دی مونځ کوي دی وایي دی دیوال ته هسې په تماشه ولاړ دی چت ته ګوري هسې ننداره کوي مونځ ته نه دی ولاړ د مانځه په وخت کې الله دې بنده ته متوجه وي ټول رحمتونه ده ته متوجه کړي وي خو چې کله د ده توجه بل اړخ ته ووړي الله د ده نه خپل د رحمت توجه واړوي چشم من در چشم تو چشمان تو جائے دیگر من تماشائے تو کردم تو تماشائے دیگر بندوی زه تا ته ګورم نو ته بل ځای ته ګورې یا بنده ته ما ته متوجه نه من تماشائے تو کردم تو تماشائے دیگر ته د بل چا په تماشا شولې نو په مانځه کې پوره توجه چې کوې نو دې ته اقامت الصلاة وایي او د خلکو د ښودنې دپاره به هم نه کې چې خلک نه وي نو مشین ورته ولګې مشیني مونځ کې زر زر رپټ وچلېږي او چې خلک وي نو چې ودرېږي نو د رکوع نوم نه اخلي او چې په رکوع ټیټ شي نو د پاسېدو نوم نه اخلي او چې په سجده پرېوتې نو پروت دی وګورئ څونه بزرګ دی داسې خشته مونځ کوي او تا واورېده نو نور هم پکې ورخوږ شوې او چې څوک نی نو مشین وګرځېده وی کلیدی دری دوزخ خستا نماز که در چشم مردم گزاری دراز د خلکو په مخ کې اوږده اوږده رکعتونه کې نو دا وی د دوزخ چابي ده نو مونځ به کې او همیشه به کې پوره د هر یو څیز به خیال ساتي د حرام د مفسد او د مکروه نه به پکې پرهیز کې دا ګلکار چې برجې وی یا دیوال وی نو مساله په مزدور باندې ښه جوړه کی که خټه باندې وی نو خټه مزیداره جوړه کی نو بیا په کرنډۍ باندې مساله یا خټه اوارئ او بیا چې پې خښته کیږي کله کله دا زر خښته واپس اوچته کی او د ګوتو په سر ګیټ کې په هغې خټه کې یا مساله کې ګیټ کې و د هغې د وجې خښته برابر نه لګېدله نو هغه ترې نه لرې کي او بیا مزې لګولې د هغې سره مو ګوري ټسم ورکي او سال ورسره سات په سات ځوړندی نو دا په سال باندې چې دی کوم دیوال یا برجې وي نو دا که دی اسمانه پورې خیجی نو یو شان نیغی او که سال ورسره ني نو یو اړخ ته برجې کږه شي یا ته دیوال کوږ شي نو چې دیوال یا برجې کږه والا همیشه پاتې کېږي نه څو ورځې پس غورځېږي او چې کوم دیوال یا برجې یې نیغه والې ده مضبوطي زر نه غورځېږي د اولې خښتې نه دې سال لګول شروع کړي په ځمکه چې کومې خښتې ولګېدې د اقه ځای نه دې سال شروع کړي نو په سال روان دی نو دې ته اقامت وایي
نو د شریعت په کرنډه باندې با مساله اواره کده مکروه یا د مفسد گیټ کې پکې نه بته وباسي مساله به نه ډیره نرم وي او نه به ډیره سخت وي او خخته به دمخي وي نو بیا به دیوال ټیکی او کویخ کې لومبه خخته د کګو لګولا نو دیوال اسمانه پورې وخی جوانو کوګ وي خشت اول چون حد معمار کج تاسو ریا میرا و دیوار کج چې نیت دی اول نه خرابونو دا مثبت تر اخره پورې ټول دیوار کج کوګ وي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په خپل دور حکومت کې گورنرانو ته چې به خط لیږه نو ورته بیا د مانځه حکم کو چې د مانځه به ډېر خیال ساتي او خط کې به ورته لیکل من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها اضيع چا چې په مانځه دوام وکړه هغه به د دین په نورو کارونو هم دوام کوي او چا چې مونځ ضایع که نو دی به د دین د نورو کارونو دپاره ډېر ضایع کوونکي وي نو متقیان هغه خلک دي چې په خپله باندې مونځ قایموي په خپله به مونځ کوي په خپل ماتحتانو باندې به مونځ کوي که د بچي دي په هغوی به مونځ کوي او که د کور نور بندیان دي په هغوی به مونځ کوي په شاګردانو به مونځ کوي په نوکرانو به مونځ کوي چې کوم ستا ماتحت دي په هغې ټولو به مونځ کوي او د مانځه ټیم داسې دی چې دا د ډیوټۍ د ټیم نه مستثنا دی یو سړي سره د خبره وکړه چې زه به تا له 8 ګنټې د فلاني ټیم نه فلاني ټیمه پورې دا 8 ګنټې دي زه به تا له ډیوټي کومه د سهار د 8 نه 4 پورې به دله کار کوم اوس د سهار د 8 نه 4 پورې ماسپښین مونځ پکې راغی تا نشي منې کولی چې مونځ مه کوه تا خو ماته چې 8 نه 4 پورې صاحب د مانځه ټیم پکې قدرتي طور مستثنا د مانځه له بزم نو که د چا نوکر یې نو هم مونځ به پکې کې په صحیح طریقه باندې ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون او بعض د هغې څیزونو نه چې موږ دوی ته ورکړي دي ينفقون خرج کوي د الله په لار کې دا د متقیانو بل صفت شو په نیکو کارونو کې به دوی خرج کوي رزق څه ته وایي رزقناهم من رزق ورکړی دی دوی ته وتجعلون رزقكم انکم تکذبون د رزق معنا حصه الله وی اے کافرانو تاسو خپل حصه دا ګرځولې ده چې تاسو د پیغمبرانو نه انکار کوئ تکذبون تکذیب کوئ دا م خپله حصه ګرځولې ده اوس د دې رزق اطلاق په هر چیز باندې کیږي کم چیز چې تعالی الله درکړي مال حال وغیرہ عقل پویا هوښیارتیا علم دا ټول یې درکړي دا ټول روزي ده ستا دا ستا حصه ده او انفاق ينفقون انفاق کوي نو انفاق د خپل لاس نه مال استلو ته ویلی شي الانفاق اخراج المال من الید والملک د خپل ملکیت نه د خپل لاس نه مال استل وی دې منافق ته منافق ولی وی وی دې د اسلام اظهار کوي او بیا د ایمان نه اوزي او ایمان د ده نه اوزي دې وتلو کې ورته منافق وی ومنه المنافق لأنه يخرج من الإيمان أو يخرج الإيمان من قلبه دا انفاق نسو مراد دی بعضی وی چې فرض زکات ته نه مراد دی
او بعضې وایي چې په دې خپلو بچو باندې کم خرچ کوي نو دې ته هم انفاق وایي. ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي وی یو هغه دینار دی چې ته د الله په لار کې خرچ کې، او بل هغه دینار دی چې یو انسان د آزادولو دپاره خرچ کې، او بل هغه دینار دی چې ته په خپل اهل باندې خرچ کې. نو د روایت په آخر کې وی اعظمها اجرا الذي انفقته على اهلك، په دې کې د ټولو نه ډېر لوی اجر په هغه دینار کې دی چې ته په خپل اهل باندې خرچ کې. او بعض علما فرمایي چې د انفاق نه مراد نفلی صدقات دي. نو که مال دی هم، او که علم او هنر او عقل فکر دی هم، که صحت دی هم، او که اولاد دی هم، دا ټول الله تعالی درکړي دي. نو د دې نه خرچ وکا، ټول خرچ کا. و مما دې کې دا من تبعیض د پاره دی، یعنی ټول نه، لږ غوندې د الله په نوم باندې خرچ کا، نور ځان ته پرېږده. نو ګوره مما رزقناهم، د الله په لار کې لږ غوندې خرچ کا. نو دې کې تا ته یو خبره اشارتن وي چې بنده ګوره دا ټول څیزونه د الله دي او تم د الله یې. نو الله تعالی چې څه درکړي دي نو د الله د مال کې لږ غوندې بیا الله له ورکه. نو د یو شریف انسان په زړه کې چې دا راشي چې زم د الله یم او ماله چې کوم مال حال راکړی شي دا هم د الله امانت دی. نو که ما لږ غوندې د الله په نوم خرچ وکړه، څه توره مې وکړله، دې کې زما څه دي؟ نو یو شریف انسان وہی جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. حق خبر ادا چې موږ د خدای حق نشو پورا کولی. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.